چې الله جل شانو په غیب باندې پوهېږي او هغه سره چابیانې د غیب دي، دا رد دی په هغې خلکو باندې کوم چې دعوه د علم غیب کوي. څه کوي؟ دعوه د علم غیب، لکه نجومیان، کاهنان، جادوګر، تعویزګر، عاملان، داسې قسمه خلک چې که نه هغې وي ما ته پته لګي چې پلانکې سیس په کوم ځای کې دی، ما ته پته لګي چې دا سیس چېرته دی، ما ته پته لګي نه داسې هېڅ هم نشته. داسې عقیده ساتل دا کفر دی. څه دی؟ کفر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اتا کاهنا او منجما، څوک چې یو جادوګر لراغې خیال هم دی یا یو نجومي لراغې، نجومي له پالګر نه کوم چې حساب کتاب کوي په ستورو باندې او هغه تا د مستقبل خبرونه وایي چې تا سره به دا کېږي دا کېږي، تاسو به اخبار کې هغه یو دغه لیدلی یو کالم شانتې پکې راځي په هغې کې تا ته د مستقبل خبرونه وایي. علم نجوم چې کوم دی سرطان دی پکې او میزان دی پکې او پلان کې سیز دی پکې پلان کې مخکې به راتله پته نه لګي چې اوس راځي که نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من اتا کاهنا او منجما، څوک چې داسې یو سړي راغی چې هغه وایي چې ما ته علم غیب دی، که هغه تعویزګر دی، که هغه نجومي دی، که هغه جادوګر دی، هر سړي له څوک خواله راله فقد کفر بما انزل الله علی محمد، د هغې کتاب او د هغې وحي نه انکار وکړو، کفر یې وکړو کومه چې الله جل شانو محمد رسول الله ته نازله کړې ده صلی الله علیه وسلم. څومره خطرناکه خبره ده. څوک چې یو داسې سړي له راغی څه چل یې وکړو؟ کفر یې وکړو په هغې کتاب باندې کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی. دونه خطرناکه خبره ده، یاد ساتئ. مونږ هېڅ باک نه کړو، ځو نه هر چا ته لاس هم ښایو. زما دا پال وګوره، هغه یو سړي وایي داسې کار کړی و، وایي راغلی وایي پالګر له، پالګر ته وایي چې ته زما دا لاس وګوره یاره زما په دې پال کې څه دي، ته وګوره چک کا داسې کتې ورته یې وایي یاره په دې کې 40 کاله غربت دی، څه دي پکې 40 کاله به ته غریبي. هغه خوشحاله شو، 40 کاله پس بیا مالدار شم، نه مالدار به نه شوي، بیا به غریبۍ سره عادت شي بیا به غریبۍ سره عادت شي. نو داسې کېږي کله ناکله. ښه نو ډېر خلک داسې چې هغه دعوې کوي چې ما ته غیب علم دی. زموږ والد محترم رحمت الله علیه دغه واقع د شیخ ناصر الدین الباني رحمت الله علیه سره هم شوې وه. زموږ والد صاحب هغه سره هم داسې یو واقع شوې وه چې په مسجد نبوي کې یو سړی ناست او ټول خلک ترې راجم وو او وایي ما ته د غیب علم دی. څه وایي؟ ما ته وایي د غیب علم دی. مولوي صاحب محترم چې پسې خواله ورغې ورته وایي تا سره د غیب علم دی؟ او وایي ما سره څوک مناظره وکړي په دې باندې، ما سره دلایل دي خپل چې ما ته علم غیب شته. مولوي صاحب محترم رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې تا سره زه مناظره کوم خو په یو شرط باندې. عکس ته یې څه وایي؟ د تا سره مناظره کوم خو په یو شرط باندې. هغه ورته په څه شرط باندې؟ هغه ورته خبیثه تا ته زما شرط نه دی معلوم، ته څنګه عالم الغیب یې؟ په یو خبره کې راټینګ چې څه تا ته زما د شرط باره کې پته نشته چې په څه شرط باندې. علم غیب نشته. ښه علم غیب د چا خاصه ده؟ د الله جل شانو خاصه ده. ښه باید زمونږ بریلیان حضرات هغه هم په دې قصو کې اخته دي. هغه وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته علم غیب دی. څه دی ورته؟ علم غیب دی. دغه د امت یو ډله ده بریلیان حضرات نه هغه دې قایل دي او زمونږ دغه عقیده نه ده. زمونږ عقیده دا چې د الله جل شانه نه علاوه څوک عالم الغیب نشته. ضروریات اصلیه څه ته وایي؟ چې په هغې باندې انسان باندې سرسایه او قربانی راځي. ضروریات اصلیه دې ته وایي. ضروریات اصلیه باندې انسان هغه ضرورتونه چې هغه اصلي ضرورتونه وي په هغې باندې سرسایه او قربانی په انسان نه راځي. د دې نه علاوه چې صحیح ضروریات اصلیو نه خارج سیوا په هغې زکات راځي. مثلا یو سړي سره سامان پروت دی کور کې او سامان په ټول کال کې هغه په کار نه راځي، ټول کال کې په کار نه راځي او هغه یو نصاب ته ورسي، خاص نصاب چې کوم دی د قربانۍ دپاره، هغې نصاب ته چې ورسي نو په ده قرباني هم راځي او په ده څه راځي؟ سرسایه هم راځي. دغه ته ضروریات اصلیه وایي چې هغه ستا ضرورت کې راځي. که ضروریات اصلیه اصل تعریف دا دی چې یو انسان هغه استعمالوي نه، انسان په تکلیف کې مبتلا کېږي. دا فقهای کرامو تعریف کړی دی. ښه دا یو سړی په اعتکاف کې دی نو په جومات کې هوا ایستل خو مکروه دي، دی د هوا ایستلو دپاره بار اوتی شي که نه او هوا د بار وباسي بیا د رانه نوځي زر اعتکاف نه ماتېږي. دغه صحیح قول دی د فقهای کرامو. دا وایي که یو زنانه په اعتکاف کې ناست او د خاوند ورته زړه وشي خواهشات یې را برسېره شي نو دا خاوند د خپلې ښځې خواله د خواهشاتو د پوره کولو دپاره تلی شي که نه؟ بلکل نشي تلی. ولا
تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. الله قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو به مباشرت نه کوئ کله چې تاسو په اعتکاف کې. اعتکاف فی المساجد اوس دا مطلب نه زنانو په کور کې اعتکاف کې نه سیده او په جمعات کې نه. نبی علیہ السلام په زمانه کې به زنانو اعتکاف په جمعات کې کو ځکه وته وی چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو چې کله په جمعاتونو کې په اعتکاف کې نو مباشرت پنه کوئ. خزه خاون به دغه کارون د پاره نه ملاویږي یو بل سره. بغیر روزه اعتکاف کول یا په اعتکاف کې کیناستل څنګه ریدا بنه فلیدا اعتکاف سره مسنون اعتکاف نه دی. سید لا سرسایه ورکولې شي کنه شو ورکولې کو واقعي هغه سیدی او مستند شجره سره موجودی بیا ول نشو ورکول. واجب سيزونه دی نه شو ورکول. صحیح دا وایي چې کله سړی سرسایه ورکي نو د ملک اعتبار کیږي او کنه د ضلع اعتبار کیږي د علاقه اعتبار کیږي. کوم علاقه کې چې دی د هغه اعتبار کیږي. لکه موږ په شیرګل کې یو شیرګل کې چې کم د وړو او د غنمو قیمت د هغه اعتبار بکیږي. ته پسې شاه زمان قلعه نخکته نه زی چې ورګه کته ګورم چې ریټ څه دی. نه نستا چې کوم علاقه په کوم ځای کې ته ادا کې دغه ځای له اعتباري ښه. دا وایي د قیدی په جرمانه کې سرسایه ورکولې شي بالکل نشي ورکولې. د واجب صدقو د لپاره شرط دار چې بل به مالک جوړي هغه له ورکه هغه بیا خپل جرمانه کې ورګي خیر خو هغه په جرمانه کې نشي داخله ول هغه به مالک کې. دا وایي چې د جمعې د مانځ نه پس او د اختر د مانځ نه پس اجتماعي دعا کول څنګه دي. په دې باندې نبی اسلام قول یا فعل شته کنه. دعاګانې داسې سیز دی چې دی هیڅ وخت متعین نه دی هر وخت کې ته کولی شي. مخکې وروسته جمع یوازې دا ټول کولی شي. دې کې اقبل اوس مې ته حدیث ویلي په درس قرآن کې. دا و چې اعتکاف والا د موبایل په ذریعه د خپل ښځې سره ګپ شپ لګولی شي. اعتکاف ته څه لږ کړی مې کوه د خدای مسلمان نه کښېنه ورسره کور کې اعتکاف څه لږ نورو خلکو کړی دی که. اعتکاف د دې دپاره چې الله ته متوجه شي انسان. ته پکې څه کوې ته پکې اعتکاف د اعتکاف والا سره غیر اعتکاف والا روزه ماته او پېشمنۍ کولی شي که نه بالکل کولی شي. زوی او لوره خوری او خورزه دی له سرسایه ورکولی شي که نه شي ورکولی. تاسو ته ما وایي چې واجب کمې صدقې دا واجب صدقه ده. واجب سرسایه نه او واجبي دغه شان زکات هم واجب صدقې یعنی فرض. دا اصول او فروع له نشي ورکولی. اصول دا مطلب ته چې د چا نه پیدا یي ستا پلار ستا مور ستا نیا ستا نیکه دې له ته دا فرض څیزونه نشي ورکولی. دغه شان ستا فروع دا مطلب چې ستا نه څوک پیدا دي زوی دی لور ده او د هغې بچي دي بیا د هغې بچي دي د هغې بچي دي داسې هغې له هم نشي ورکولی. نور چې دې نه علاوه څوک دي که نه چې هغه مستحق وي غریب وي نو هغه له ورکولی شي. ښه د نور رشته دارو له ورکولی شي خورایي خورزې له او ستا نه دي پیدا که نه. دغه شان خور او ورور له دې باندې کېږي. ښه خو نیا نیکه وغیره دې له نشي ورکولی. د چا سره چې ښکلی کوري او دوه چته وي نو په هغه باندې سرسایه واجب ده که نه. نه په کور باندې دا ضرورت څیز دی. ضرورت په څیز باندې نه وي. ښه ضرورت څیزونه چا سره وي که نه د هغه په استعمال کېږي. د هغه په استعمال کې چې کوم څیز راځي په هغې باندې سرسایه نه وي. یو زنانه ده او هغې ته دا یقین دی چې ما ته به د حیض بیماري راځي هغه ته اعتکاف ته کېناستی شي که نه بالکل کېناستی شي. هسې کله حیض راغی بس اعتکاف پې مات شي. په اعتکاف دوران کې حیض ورته راغی بیماري ورته راغلی اعتکاف پې مات شي. بیا که په دې رمضان کې پاکه شوه په دې اخري عشره کې او که په دې کې پاکه نه شوه بیا بل رمضان کې یا په عامو ورځو کې روژه به ونیسي او د هغې سره به صرف 24 ګنټې اعتکاف وکړي یا د یوې ورځې اعتکاف به راګرځوي. بس د هرې ورځې د اعتکاف دا جدا جدا حکم لري. د 24 ګنټو اعتکاف دا جدا جدا سیز دی. نو دی خو صرف د یوې ورځې اعتکاف مات کړی نو د یوې ورځې قضا به راګرځي. صحیح دی. دا وایي په نابالغه ماشوم باندې روژه نیوله او داسې رسم جوړول. داسې رسم جوړول ټیک نه دي که هغه په خپله خوښه نیسي نیولی شي او مور پلار ته به ثواب رسي. دا وایي چې په سفر کې یم او د قضا روژې نیت کومه داسې کولی شم که نه. که د رمضان مبارک میاشت نه وي چېرته هله او که د رمضان مبارک میاشت وي او ته په سفر کې او د قضا روژې نیت کې قضا روژه نه کېږي بیا به هم د رمضان روژه هغه به کېږي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي اذا انسلخ شعبانو فلا صوم الا رمضان. کله چې شعبان میاشت تېر شي بیا یوه روژه هم نه کېږي صرف د رمضان روژه کېږي. ته پکې لس پېرې نیتونه وکړه نور روژې نه کېږي دقه رمضان روژه کېږي. د اعتکاف په حالت کې یو استاذ هغه په جومات کې استاذي کولی شي که نه تعلیم قرآن وغیره بالکل کولی شي. ښه خبره ده چې دا د نفل په نیت باندې دوباره
د اختر مونځ یعنی یو سړی یو ځای کې د اختر مونځ کړی دی او دوباره یو ځای ته راغلی هلته د اختر مونځ دی دی ورسره د نفلو په نیت ودرېدی شي یا ودرېږي به ودرېدی نه شي ودرېږي به صحیح ده ولې که دی د اختر مونځ نه کوي خلک په جمع ولاړ دي که نه نو خلک به ورته ګوته نیسي نبي علیه السلام فرمایي چې داسې د تهمت تزیون نه ځان وساتئ دی به ورسره ودرېږي ښه یو سړی که په جومات کې د جمعې د اختر مونځ کوي نو دی د عیدګاه د فضیلت نه محرومه کېږي او بالکل محرومه کېږي په عیدګاه کې چې عیدګاه کې مونځ کول د اختر دا بهتر دي په جومات کې بهتر نه دي په عیدګاه کې بهتر دي ښه یو اعتکاف والا که په محراب کې ولاړ مانځه ته نو یوازې مونځ کولی شي په محراب کې بالکل کولی شي هغه امام دپاره په محراب کې دننه ودرېدل ځکه ټیک نه دي مکروه دي چې خلکو نه پټ یلته نو خلک به د هغه حالت په پته نه لګي چې په رکوع ته لاړو په سجده کې دی که کم الله اکبر ویلې پته به نه لګي چې د محراب نه لږ بار نو خلکو ته به پته لګي محراب کې دننه ودرېدل د امام دپاره مکروه دي د عامو خلکو دپاره نه چې هغه راشي هسې ځان لمونځ کوي او ګوټ کې په محراب کې ودرېږي خیر دی ودرېدی شي په جومات کې یو سړي که د اعتکاف نیت نه وي کړی نو د خوراک او د خوب دا څنګه دی داسې کول مکروه دي ښه شریعت منع کړي دي د اعتکاف نه بغیر به په جومات کې خوراک سکاک او خوبونه نه کوي یو زنانه کې اعتکاف وکړي په خپل کلي کې نو دا کلي والو غاړه به خلاص شي که نه هغه بس ښځې به یې ګټي نو صحیح غاړه خلاصېږي او سړو دپاره ډېر د شرم خبره ده دا وکړي یو زنانه هغه دایڼه یو ډاکټر وي او هغه اعتکاف ته ناسي او هغه د بچو کیس وکړي او دننه په اعتکاف په ځای کې وکړي کولی شي که نه بالکل کولی شي خو که بار چېرته راووته اعتکاف یې دې سره ماتېږي اعتکاف یې ماتېږي بیا به قضا کوي دننه کولی شي ښه دا وایي که په جومات کې سهولت نه وي چېرته نو اعتکاف والا د ضروري حاجاتو دپاره بهر وتی شي که نه د شرعي حاجت دپاره وتی شي او د فطرتي حاجت دپاره وتی شي نور نه شي وتی یعنې مطلب دا تقاضې له ځینو بار تلی شي یو جومات کې دی او هلته د جمعې مونځ نه کېږي نو بل جومات ته جمعې مونځ له تلی شي دا شرعي حاجت او دغه فطرتي حاجت دا دوه مثال زنځیري اعتکاف څه ته وایي پته نه لګي څه ته وایي کېدای شي دغه مطلب چې مسلسل یوه میاشت اعتکاف نور ما ته پته نشته دا اصطلاح چېرته ما نه دي لیدلې په احادیثو کې دا وایي که د اختر مونځ چېرته قضا شي او دا مونځ خو واجب دی بیا به څه کوي به استغفار دی وکړي انسان نه چې د اختر مونځ قضا شي که نه د اختر د مونځ دپاره دوه شرایط دي یو شرط ولې دا دی چې وخت اختر د مانځه باقي دویم شرط ولې دا دی چې په جمع به وي جمع خو ستا نه لاړه نو ځان له نه کېږي دغه ولې شرط دی ښه بس یې لاړه بس استغفار کوه چې سستي دي کوله په ځان دي میک اپونه دي کول لیټ راتلی نو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے روایت ہے قال دیوی کان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا خلق یو عادت حضرت ابو هريره سے وي هغه عادت دا چې نوې میوه به کله رااله نوې میوه نبی علیہ السلام مبارک له خلکو راوړه صحیح ده دا نه چې ماله میوه راوړی ګوره حدیث دی او که نه فاذا اخذه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې به دا میوه واغسته نبی علیہ السلام به دعا وي دعا به دی اللهم بارک لنا فی ثمارنا یا الله زموږ په میوو کې برکت واچې وبارک لنا فی مدینتنا خدای زموږ په دې ښاریه کې په مدینه منوره کې دې کې برکت واچې وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا او خدای زموږ په ناپ تول کې برکت واچې دا به او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اللهم انی ابراهیم عبدک و خلیلک و نبیک یا الله و ابراهیم علیہ السلام ستا دوستو ستا بندو ستا پیغمبرو و انی عبدک و نبیک او زم ستا بنده او ستا نبی ام و انه دعاک لمکه ابراهیم علیہ السلام د مکې د پارستانه دعا غوښتې وه و انی ادعوک للمدینه از ستا دپاره د مدینې منورې نه دعا غواړم د مدینې منورې باره کې دعا غواړم بمثل ما دعاک لمکه ومثله معه حضرت ابراهیم علیہ السلام د مکې دپاره دعا غوښتې وی الله زه د مدینې دپاره هغه شان دعا غواړم څنګه چې ابراهیم علیہ السلام د مکې دپاره دعا غوښتې دغه شان زه د مدینې دپاره دعا غواړم ستا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم فروټس په خوړه د هغې تذکره چونکې شروع وه
په هغې کې مختلف احادیث مبارکه هغه تاسو ویلي وو چې نبي علیه السلام به کجوري به خوړې، نبي علیه السلام به تر کجوري خوړې، نبي علیه السلام به نیم پخته کجوري، دغه شان نبي علیه السلام به هغه تره به ورسره خوړه. داسې قسم قسم څیزونه تاسو ویلي وو. د هندوانې خربوزې ذکر پکې راغلی و، هغه هم تاسو ویلي وو په احادیثو مبارکو کې. دې کې هم د میوې ذکر دی. خلکو چې به نبي علیه السلام نوې میوه به وشوه، نبي علیه السلام له به یې راوړه. داسې خلک کوي. کم انسان چې خلکو ته ډېر زیات محبوب وي هغه سره دا چل کوي چې یو نوی څیز راشي که نه اوس هغه ول راوړي. زموږ والد صاحب رحمت الله علیه جمعې پر ورځ د بارام مولانا صاحب نه راځي، بارام استاجي، زموږ والد صاحب فرمایل چې کله هم نوی فروټس راشي که نه بازار ته، دی ما له هغه راوړي کور ته، دروازه وټکوي، یا که زه جومات کې هم کمرې ته لایبررۍ ته راوړي چې تاسو له مې فروټس راوړي. نوي فروټس په نبي علیه السلام له صحابه کرامو راوړه. دا صحابه کرامو ډېره مینه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره، ځکه به داسې کول. نو خلک داسې وو صحابه کرام چې نوې میوه به راغله نبي علیه السلام له به یې راوړه. نبي علیه السلام له چې به میوه راوړه، نبي علیه السلام به میوه راواغسته او بیا به یې دعا کوله. دعا به یې دا کوله خدای زموږ په میوو کې برکت واچې. برکت تاسو ته پته لري چې څه شي ته وایي، بار بار مې ته ویلي. او خدایه زموږ په دې خاریه کې برکت واچې، مدینه منوره. او خدای زموږ په ناپ تول کې برکت واچي، یعنې زموږ په کاروبارونو، زموږ په دې ماحول کې دا څونه خلک چې ګیر چاپېره دي ما سره اوسېږي دا مسلمان، په دې کې خیر او برکت د دې په هر یو څیز کې واچي. دا معنا. بیا به نبي علیه السلام وفرمیل چې خدای ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا کړې وه، ستا پیغمبر و، ستا بنده و، ستا دوست و، او زه د مدینې منورې دپاره دعا غواړم ستانه. هغه د مکې د برکت دپاره دعا غوښتې وه. کوم ځای کې غوښتې وه؟ اسماعیل علیه السلام چې کله زمزم خوا سره پرېښودو که نه، هلته په صورت ابراهیم کې دعا ده او په صورت بقره کې هم دعا ده. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمیل رب اجعل هذا بلدا آمنا، په صورت بقره کې رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای دا ځای د امن و امان ګهواره جوړه کړي او ورزق اهله من الثمرات، خدای د دې خلکو له بهترینې میوې ورکړي. او په صورت ابراهیم کې دي رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس. هلته ډېر یو لویه دعا د ابراهیم علیه السلام چې خدای دې له رزق ورکړي او دې له دا وکړي، دې له دا وکړي د مکې دې خلکو له چې ستا شکریا ادا کړي. بس ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه د مکې مکرمې د خلکو دپاره. نبي علیه السلام وفرمیل یا الله ستانه د مدینې منورې او د دې د خلکو دپاره دعا غواړم چې هغه د هغې د برکت دعا کړې وه، یا الله زه د دې د برکت دعا. تاسو وګورئ که نه د هغې انبیاء کرام هغه دعاګانې او د هغې هغه اثر او برکت چې کوم و په هغې غوښتی و. هغه په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې بلکل واضح دی، دې کې څه شک نشته. بیا بس چل کو نبی علیه السلام له به فروټس راله نبی علیه السلام به دعا وکړه. د هغې نه پس ثم یدعو اصغر ولید یراه فیعطیه ذلک الثمر. بیا به نبی علیه السلام په ټول صحابو باندې نظر واچو چې کومه پکې ټول نه کشر و، هغه ته بیا اواز وکړو راشه وایي دا واله، اول به یې هغه له ورکړه. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه شفقت دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت. دغه حدیث دا تیر شو. قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. معاذ او موس ترو معاذ نو معاذ مالا زما ترو هغه مالا یو شکرۍ راکړه او په شکرۍ کې تازه کجوري وي او په هغې باندې سترې هم د پاسه پرتې وي، ترې. او هغه ترې چې کومې وي که نه هغه وړې وي او د پاسه پې بور نو هغه ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم له راوړې. ځکه نبي علیه السلام ترې ډېرې زیاتې خوښې وي. نبي علیه السلام مخکې هم درته فایده بیان کړې وه. نبي علیه السلام ترې هغه پیکوي او کجوري هغه خوږي، کجوري ګرمي، ترې یخي. نو دا دوه څیزونه به نبي علیه السلام یو ځای کړه چې معتدل شي. نو دا ترې او کجوري وله راوړې ځکه نبي علیه السلام به وایي داسې ډېرې زیاتې خوښې وي. نو ما چې نبي علیه السلام له دا ماشومه وایي چې ما نبي علیه السلام مبارک له دا راوړې، نبي علیه السلام مخې د سره زر پراته وو. سره زر د بحرین مال راغلی و، د بحرین سره زر، د بحرین نه کالي راغلي وو. نبي علیه السلام ما ته اواز وکړي دې خوا راشه،
او هغې نه داسې لپې راډکه کړه د سرو زرو مال یې راکړی دا د نبي علیه صلات وسلام دی نه پته لري مولا له څوک راوړي هغه هم چاله څه ورکوي صحیح ده دا خو به وایي چې نبي علیه السلام له خلکو میوې راوړي او موږ هم د نبي علیه السلام وارثان یو موږ له دې سره راوړي میوې او به موږ دې خرچې کوي او ته هم څه کوه که نه داسې خو نه ده نبي علیه صلات وسلام ته وګوره هغې یو وړه تحفه وړه هدیه راوړه خو نبي علیه صلات وسلام د هغې نه ډېره یو لویه هدیه ورکړه یو لویه تحفه یې وله ورکړه دا څه وایي دا وایي چې بعثني معاذ بن عفراء زه خپل تره معاذ بن عفراء ولېږلمه بقناع من رطب یو شکرۍ وه او شکرۍ کې تازه کجوري وعلیه اجر من قصاء زغب وعلیه اجر او په هغې باندې ترې پرتې وي وړې وړې ترې اجر وړې وړې ترې من قصاء د ترونه زغبن چې په هغې باندې نری نری بور لګېدلی و بورې په یو څیز باندې تازه چي که نه مالوچ شان دی پې د پاسې وي د تاسو چېرته بېنډۍ مو لیدلي که نه هغه سړی را شو کوي د پاسې پې بور شانتي یا نور څیزونه که هغه فصلونه تاسو ته وګورئ هغه دغه شانتې و صحیح ده وکان النبي صلی الله علیه وسلم یحب القثا ځکه د نبي علیه صلات وسلام وایي ترې ډېرې زیاتې خوښې وي فاتیته به ما وله دا راوړې وعنده حلیة او د نبي علیه صلات وسلام مخې ته کالي پراته و کالي سره زر قد قدمت علیه من البحرین او دا ورته د بحرین نه راغلي دا سوات والا بحرین نه ښه پوهېږي په دې باندې هغه سعودي عرب والا بحرین فملأ یده منها فاعطاني نبی علیه السلام مبارک خپل لاس ډک کړو دا سرو زرونه او ماته عطیه راکړه ماته تحفه راکړه چې دا طریقه وه د نبي علیه السلام مبارک چې نه به خو نه به خو چې وبه نبي علیه السلام مبارک دې ته وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله صحیح هغه احسان نبی علیه السلام فرمایي تاسو یو بل له تحفې ورکوئ دې سره محبت سیوا کېږي څه ورکوئ تحفې ورکوئ دې سره محبت سیوا کېږي دا ښه کار دی ښه باب ما جاء فی صفت شراب رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایه اللهم صل علی محمد وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا باب دی بل چپټر شروع کیږي هغه د نبی علیه صلات وسلام د فروټس چې کوم فروټس هغې خوراک و نبی علیه السلام به کوو که نه د هغې تذکره وه اوس دلته چې دی د نبی علیه السلام د سکاک تذکره ده څه د سکاک چې نبی علیه السلام به څه څکل او څنګه به یې څکل طریقې څه وه نو په څکلو کې به څه وه عن عایشة رضی الله تعالی عنها قالت حضرت عایشة رضی الله تعالی عنها فرمایي کان احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الحلو البارده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په سکاک کې څه خوښ شراب اصل کې څکلو څیز ته وایي ښه شراب ورته نه وایي نبی علیه صلات وسلام چې څه څیز په سکاک کې خوښ و که نه هغه به الحلو البارد هغه څیز چې هغه به خوږ و او هغه څیز چې یخ به دوه صفتونه خوږ او یخ دې څیز به نبي علیه صلات وسلام هغه به یې څکو محدثین شارحین د حدیثو هغه فرمایي چې دې نه خوږې اوبه مراد دي یو هغه تروې او ترخې اوبه وي که نه چې هغوی سره مونږ عادت نه یو زمونږ اوبه خوږې دي زمونږ دا چې کومې اوبه دي دا خوږې اوبه دي دې ته خوږې اوبه وي چې هغه د څکلو قابل وي نبي علیه صلات وسلام به اوبه خوښې وي یخې اوبه به یې خوښې دا ظاهري معنی ده او شارحین د حدیثو اغوستی نور بعضې شارحین حدیث وایي چې د دې نه هر هغه څیز مراد دی چې هغه د څکاک څیز وي خوږي او یخي دا ځای فریجونو کې یخوئ هغه په ځمکو کې یخې ده په څه کې په ځمکه کې په چاټو کې په منګو کې لاندې ځمکه خو یې داسې که نه یخه وایي یو مخلوق هم په ځمکه کې لاندې ژوندی نه و پاتې شوی که د انور نه وی چېرته ځکه د ځمکې یخوالی دومره دی که نه چې هغه ځان کې دننه څه ژوندي نه پرېږدي خو دا د انور دا دوک والي د الله جل شانو دونه احسان کړی ته خیال کړی دی بیا جیوه د الله نظام دی که نه په ګرمۍ کې ورته څومره خطرناک نوري په ګرمۍ کې او هغه ګرمایش د نور اوبو ته دې نه رسوي اوبې بیا هم یخي او چې په یخنۍ کې نور صحیح هغه کمزوري نو هغه اوبه لاندې صحیح ګرمي څه ناشنا خبره ده بالکل الټه کار دی دا بل شان پکار و چې په ګرمۍ کې لاندې اوبه ګرمې پکار وي ځکه دا د انور اثار دي که نه لاندې ځمکه چې ګرمه ده خو څه اثر دی انور پکار دی په ګرمۍ کې د اوبه سمې بیسمنټ لاندې څه سم ګرم همدغه شان
دې ته هم خیال کړی د الله جل شانو داسې طاقت دی که نه کله ناکله به ورته حیران شي دا کومه طریقه ده د الله جل شانو د حیرانېدو نو ښه نه هر یو خوږ څیز او هر یو څه یخ څیز هغه به د نبي علیه صلات وسلام به خوښ و ښه داسې هم پکې راځي شات و شربت په نبي علیه صلات وسلام څکو اوبو کې به یې شات واچول هغه به نبي النبیزو تذکره مخکې تېره شوې کجوري چې اوبو کې واچي ورځ نیمه پې تېره شي هغه به نبي علیه خواږه به مو څه یخ په اوزمه کې به و که نه لاندې تیارېده به داسې به نبي علیه صلات وسلام داسې کله نبی کریم جی بالکل دنیا چینی وي هغه یو واقع کې چې راځي نبی علیه صلات وسلام پلان کې چینی اوس یو خبره ده د مدینې منورې نه 100 میله بار یو چینه وه سقیا یې نوم سقیا صحابه به تله هلته بیا خوږي اوبه د نبي علیه السلام دپاره را پیدا کولې راوړی وې د هغې چینې 100 میله لرې وه داسې وه کویانو دغه شانتې دا چینې مې وغیره قرآن مجید کی تذکری دی نا روغ خبری حدیث مبارک ډک دی حدیث نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د حضرت داؤد علیہ السلام دعا نقل کړه دچا داؤد علیہ السلام دعا کې خدایا ځان سره می دونه محبت پیدا کی چې محبت زما د اهل او عیال سره چې دی دا غینم سی وای دسه محبت می د خپل ځان سره پیدا کی د ځان سره نه د ځان سره یا الله د خپل ځان سره مې داسې محبت پیدا کړي چې څه نه زیاتي چې زما د اهل و عیال نم زیات محبتي او د خوږو یخو اوبو نم زیات محبتي خوږو دا ډېر بهترین نعمت دی په نعمتونو کې بهترین نعمت دی په نعمتونو کې دا چې کله تاسو د شیرګل نه لاړ شئ کراچۍ ته اول ته یو دوه هفتې وباسئ اوبه تړو وایي که نه بیا به درته پته ولګي چې لکه شیرګل زندهباد خوږې اوبه څه شی دی ډېرې عجیبه پیکا تروې ترخې عجیبه اوبه دي دا خو موږ ته پته نه ځکه شړ بمبه سټارټ کړو پته راته نه لګي بس لاسونه دریو پیرو په ځای باندې 41 پیرې وینځو سر هم ورته وینځو چپړې هم راوړو هغلته که بار چېرته میان بازار کې والو ورکې جومات کې به وینځو بیا کور ته ویسو پته نه لګي ښځو نه هېرېږي چې داسې چل څه مسله ده ډېر بې غیرته وي چې جومات ته میان راوړي او په جومات کې دغلته وینځي جومات ته ځایونه د اودسخانې څښاک ښه نو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دعا نبی علیہ السلام نقل کړه دا قیامت پر ورځ به الله جل شانه 3 حدیث دي ځان سره 3 روایت دي قیامت پر ورځ به الله جل شانه لومبه تپوس د صبرې کوي د مانځه بارک اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه حدیث کې راځي لومبه الله جل شانه د کوم څه پوښتنه کوي تپوس کوي حساب کتاب کې د منځ وکي بل حدیث کې راځي لومبه تپوس چې الله جل شانه د صبرې کوي د خزینه به د خاوند د حقوق بارک تپوس کوي او د خاوند نه به د ښځې د حقوقو باره کې تپوس دا دریم الله جل شانه به د قیامت پر ورځ مفسرینو حضراتو په دې آیت سورۃ تکاثر کې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله به تاسو نه نعمتونو تپوس کوي مفسرین حضرات فرمایي چې لومبی به د یخو اوبو تپوس کېږي د انسان دا خوږې او تازه او یخې اوبه چې تاسو کوئ که نه بې درېغه د دې تپوس به نه کوي الله جل شانه نو بیا وایي چې دا څنګه کم تپوس به مخکې کوي نه په حقوق الله کې به لومبی د الله جل شانو د عبادت تپوس کېږي چې مونځ ورته وایي او د بندګانو په حقوق کې به د ښځې خاوند د حقوقو تپوس کېږي او په نعمتونو کې به د یخو اوبو او د خوږو اوبو باره کې به تپوس کېږي دا یې شی دا تطبیق ښه كان احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الحلو البارده نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سکاک په خو چې هغه به یخ او خوږ به پوهېږئ په دې مسلو داسې ده ښه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد دا یو لوی روایت دی د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا وایي چې زه حضرت ابن عباس صاحب وایي رضی الله تعالی عنه چې زه او خالد ابن ولید رضی الله عنهما مونږ دواړه نبی علیه صلات وسلام یو بیبي وه حضرت میمونه مونږ د هغې کور ته رالو نبي علیه صلات وسلام مبارک د هغه سره کېناستو خلک هي که نه داسې څوک راشي میلمانه راشي د خپلې ترور کره دا دواړه راغلي میمونه رضی الله تعالی عنها د دواړو ترور وه د حضرت ابن عباس صاحب او د حضرت خالد ابن ولید صاحب صحیح ده ترور کره راغلي وه ترور خو به سړی ډېره مینه وي که نه نو هغې ولې داسې کار وکړو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او میلمنو له داسې په یو کټوري کې سره وړه پی راوړه پی صحیح ده
نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبه دا غي نه وسکل لومبه وسکل دیکھو ابن عباس صاحب ناسته خی طرف ته ګس طرف ته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ناست خالد ابن ولید سے مشر دی ابن عباس صاحب کشر دی ابن عباس صاحب ته وی چې دا والد استا حق ته ته خی طرف ته ناست لومبه حق ستا کی چې دا پیدا درکم او که ته غواړې او په خپل خو خالد ابن ولید لور کې مزدا کټوره ولور کې چې دستانه مخ کې اوس حضرت ابن عباس صاحب یا رسول الله دا سه چرتم نشي کېدی چې تا په کم جام خپل لګولي او بل څوک په زمانه مخ کې شي دا څه نشي کېدی دا د ادب او د احترام تقاضا واسطه ادب او احترام یا رسول الله مونږ منو چې ادب دار چې مشر لور کا خو دې ټایم کې چونکې د عشق مسله رااله اسه د عشق مسله رااله عشق ډېر خطرناک شی دی صدر صاحب عشق ډېر خطرناک شی نو دا د عشق مسله او د ادب مسله نه واخا غني ادب خدا چې ابن عباس صاحب دی خو دې مال راک اول بزس کوم بیا بدل ورکم دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په اوس کله بیا دې صحابي له ورکړه بیا هغه اوس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابن عباس صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایل چې کلم تاسو داسې خوراک سکا کوي کنه غدل الله درکې وي تاسو دعا کوي چې اللهم بارک لنا فيه اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه خدایا په دې کې مال برکت واچو او دینه بهتر راکړي خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کله پیس کې داسې مو چې خدای دینه بهتر راکړي داسې وایي چې اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه خدایا دې کې برکت واچي او دا نورم سیوا کی حضرت ابن عباس سے بیا وایي چې نبی علیہ السلام وجه بیان وجه نبی علیہ السلام ولې داسې فرمایل چې یاره تاسو هر خوراک وکړئ نو داسې اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه هر خوراک سکا خدای دا دې کې برکت واچي او دین را لخرا کی او د په مبارکه دسې نه نبی اسلام فرمایي په مبارکه به چې خدایا په دې کې برکت واچي او دا ډیر کی دا څه کی ډیر کی دا څه ولې فرمایل وجه داو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې فرمایلیو چې واحد پیدا سیس دې چې دا د خوراک په زیم کار کوي او د سکاک په زیم کار دوه صفاتونه الله جل شانو په دې کې راځي کړي وېږي په دې خبره بهترین ټانیک ته کنه اے خدای پاکا یا سوئی دخلت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وخالد ابن الولید ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال عالم خالد بن ولید سے راسر والا میمونہ تا حضرت میمونی کر رضی اللہ تعالی عنها فجاءتنا باناء من لبن حضرت میمونی مونږ یو لو خیراړو من لبن دپیو فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا على يميني نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په اسکل او زخی طرف ته نبی علیہ السلام نا وخالد على شماله او خالد رضی الله تعالی عنہ هغه ګس طرف ته فقال لي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الشربۃ لك ستا نمبر دے الشربۃ لك ستا نمبر دے دسکاک ستا حق ته دسکاک فان شئت آثرت بها خالدا کستا خوخی کنا دی خالد له ورکا چې دې سوګي دې په اسکی زکه دې مشر دې فقلت ما وتوي چې ما كنت لاثر على سورك احدا يا رسول الله یا رسول الله دا نه شکی نشي کېدی ستا جوټه دې زبل چاله ورکما ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام فرمایل من اطعمه الله طعاما چاله چې الله جل شانو سور کی د خوراک سکاک نو فليقل نو داسې دی وایي چې اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه خدایا په دې کې را برکت واچي او دین را لخراک داسې وایي ومن سقاه الله لبنا او بچا باندې چې الله پيوس کی نو فليقل بیا دا دعا کوي چې اللهم بارک لنا فيه خدای په دې کې را برکت واچي وزدنا منه خدای نورم زیات کې ثم قال بیا ابن عباس سے وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه فرمایلی چې ليس الشيء يجزئ مكان الطعام والشراب غیر اللبن د پيو زین یو خوراک نیوي شي نه اسکاک نیوي هغه د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه فرمایل چې دا دعا غواړي د پيو باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسکاک و دینه مخکې اوس نبی علیہ السلام د اسکاک طریقه چې به کومه طریقه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسکاک کو عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما النبي صلی الله علیه وسلم شرب من زمزم وهو قائم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابن عباس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمزم وبوس کله نبی علیہ السلام ولاړو ځان سره یو خلاصه ته مغیات ساتي وب په ولاړ اسکل د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته او مسلم شریف کې ده
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په تاسو کې دی یو انسان په ولاړه باندې ونس کی او که چرته ویس کلی واپس را الټه کې خپل کې ګوته وه په ولاړه دی وبه نس داسې ده مثلا. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په ولاړه وبس کلی دی حدیث صحیح ده. زمزم وبس کلی په ولاړه اوس نو په ولاړه باندې وبس کل دا جایز نه دی. شریعت ته دی اجازه ته نه ورکړي، مکروه ورته لیکلي دي علماء کرام په ولاړه وبس کل دا مکروه دي صحیح ده. کم ځای کې چې نبی علیه السلام په ولاړه وبس کلي دي که نه د یا د ضرورت ته وجې نسکلي څه ضرورت و لاندې ځای سقه و کېناستی نه شو نبي علیه صلات وسلام وار ځکه لنګ و که نه مسلې جوړې دي. یوه یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم که دا اسکلي دې دپاره چې یاره تاسو ته پته ولګي چې جایز دي خو چونکې نقصان پکې نه نو تاسو داسې مه کوئ. کله نه کله کوي داسې خلک مشرانو ته هم خیال نه پیپسي مسکې هلکه پیپسي مسکې پیپسي حرام دی پیپسي نه حرام نه دی په پیپسي صحت له نقصان ورکوي. په ولاړه اوبه دا صحت ته نقصان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایله. او په ولاړه چې نبی علیه السلام اوس کوي چې زما امت ته تکلیف نه وي که چېرته دا ضرورت راشي نو سکی شي په ولاړه هم سکی شي. لکه پاکستان دی که نه او ته کولر ته ودرېږي نو کولر پسې خو زنځیر تړلی او زنځیر پسې یو ګیلاس تړلی نو کله ناکله انسان هغه ډېر لږ مختصري نو بس هغه داسې وکړي چې هغه بیا کېناستی نه شي کیني هغه ګیلاس ورته نه رسي چې نه رسي بس په ولاړه باندې نوش کړي بس ټیک ته څه خبره پکې نشته ضرورت دی مسله ده اوس که نه څه وکړو نو هغه چا چې هغه دونه لنډ زنځیر ورته تړلی دی هغه ته هم مسله وه دغه مسلې دي. دې ظالمانو ته چې غټ زنځیر وتړي بیا هغه نیم زنځیر هم کټ کوي او په کباړي خرڅوي دغه مسله ده. کرسۍ دلته دلې ورته هغې هم ماته کړه چې خلک په ناسته باندې وبسي کرسۍ ټوټې ټوټې کړه ماته کړه ګور د اوسپنې ښه کلکه کرسۍ ښه ذمهواره لکه څنګه تبلیغیانو هغه ترماس هغه دغه نه هغه چجوش هغه ذمهواري ده. امیر صاحب خیال دی امیر صاحب نوی نوی د اووه میاشتو د بهر د سفر نه راغلی دی امیر صاحب موږ ته دعاګانې کوه. ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ که چېرته په ولاړه باندې هر یو وبس کلي که عام یو وبس کلي که چېرته د زمزم اوبه څکلي دی د ضرورت په بنیاد څکلي یا د امت ته دا تعلیم ورکوي ستاسو دپاره جایز دي خو صحت ته نقصان دی. په کوم ځای کې منع فرمایلی د دغه کراهت او دغه صحت نه نقصان دا مراد دی. اوس په ولاړه باندې زمزم د اوبو مسله ده دا یو جدا مسله ده. ډېر علما کرام چې کوم ځای کې زمزم تذکره راغلی د هغوی وایي چې نه دغه هم نبي علیه صلات وسلام د ضرورت په بنیاد باندې هغه څکلي خو مشهوره خبره د علما کرام هغه همدغه ده چې نبي علیه صلات وسلام دا د زمزم خصوصیت دی چې په ولاړه یې څکلي وي. دا دواړه اقوال دي او زما دا قول نه دی خو زما دا بل قول خوښ صحیح ده زما دا بل قول خوښ چې یاره دغه اوبه د زمزم دا هم په ناسته پکار خیر په دغې باندې باقاعده روایات دي باقاعده روایت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو سړی راغی وایي چېرته تللی وی زه تللی وم زمزم مې څکل وایي زمزم دې څنګه وڅکل زمزم اوبه یې څنګه اوبه څکي ومې څکل نه وایي داسې مه څکه که نه طریقه دا ده چې ته کله زمزم څکې قبلې ته به مخکې چېرته به مخکې قبلې ته به مخکې وبدرېږي بسم الله به ووایې او بیا به په درې ساه وڅکي په څو په درې ساه دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د هغه طریقه وه دا یوه خبره شوه. په حدیث شریف کې د اوبو اوس په راشي حدیث مبارکه بله طریقه دا ده چې دا سړی څکي په ناسته به یې څکي یوه دویمه طریقه دا ده چې دا به یا په دریو ساګانو څکي یا په دوو ساګانو. په ولاړه اوبه څکل د دې نقصان دا دی ګردې خرابېږي او جوړونه خرابېږي د خپو دا مریضان دا خلکو د ګردو مریضان چې دا نقصان دا دې جوړ کړی معده خرابېږي کلمې خرابېږي دا ټول څیزونه دې سره خرابېږي او غټه خبره دا ده چې خلک د بي پي مریضان کېږي دې وجې نه د یعنې دباو د دې سره سیوا کېږي چې کله دا انسان دا چلونه کوي. ښه سبا بیا نور ساینسي خبره کوم انشاءالله وصلی الله تعالی علی خیر.